کیږي. شیخ صاحب چې کله شهید شو هسپتال کې ورسره زوما الحمدلله د شیخ صاحب اخري خدمت الله جل شانه زمانه واغشتو د هغې چې څه خدمت و د هغې کوم زخمونو د هغې ټانکي هغې پټې هر څه چې کوم دی نه جمع وکړل. کله چې زه ماسخوتن کور ته لاړم د شپې 11 بجو پورې زما والده ما ته په انتظار وه. دا هم د شیخ صاحب کرامات دي چې یو مور چې کوم دی د خپل بچي لاسونه ښکلوي. زه چې لاړم زما والدې زما لاسونه ښکل کړل او ډېر یې ژړل. ما ته ویل په دې لاسونو باندې تا د شیخ صاحب خدمت کړی دی او زما والدې زما لاسونه ښکل کړل. ډېر لیټ و، ډېر زیات ستړی وم، زه ویده شومه. سهار چې ما د شپې نه ملګرو اعلان شو چې سهار به تاسو 7:30 بجې خپل مدرسې ته راځئ کلاس ته. ما د خپل ګروپ کې میسج وکړو ملګرو ته، هغې ته ما وویل چې انشاءالله سهار وختي به پاسو مدرسې ته، په ټایم باندې به ځان رسو. خو چونکې زه ډېر زیات ستړی وم انتهایي، زما سترګې کولو نه شولې. شیخ صاحب ما له په خوب کې راغلل او څنګه چې یو پلار خپل بچي ته د غوسې په انداز باندې ګوري، ما ته یې هغسې کتل، خبرې نه کولې، خو ما ته یعنې څنګه چې وایي چې څه چل دی، ته ناست یې، پاسه شا په خپلې مدرسې ته ځه. زه چې څنګه پاڅېدم زما سترګې وغړېدې، لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې درته تېره کړله، خو په دې کې زه دروغ وایم. بلکل زما په خوب کې شیخ صاحب داسې و چې زه کم بېډ کې ویدومه، کم کټ کې ویدومه، هغه کټ ته بلکل ما ته شیخ صاحب ولاړ و او ما ته یې نېغ نېغ کتل او څنګه چې هغه پلار خپل کوچي ته په سترګو کې وایي چې څه چل دی، ته پروت یې، پاسه شاغه خپل سبق ولاړ شه. زه فورا راپاڅېدم، ما چې څنګه موبایل وکتلو 6 بجې وې، زر زر مې ځان تیار کړو او زه رالم. بېګام ټوله شپه ما له خوب نه راته په باندې 1 بجه وه. زمونږ مولي صاحب و، هغه ته ما میسج وکړو، مې مولي صاحب محترم خوب نه راځي، د شیخ صاحب یادونه دي، کټ کې پروت یم، څوک یم، وظایف مې وکړل، هر څه مې وکړو، خو خوب نه راځي. بیا زه پاڅېدم، غسل مې وکړو، ومې لامبل، نفل مې وکړو، الله پاک نه مې سوال وکړو، څملاستم. خوب کې د شیخ صاحب دیدار دوباره زما وشولو. شیخ صاحب محترم دا کم پنډال چې دی په دوی کې محترم صاحب سره بلکل خوا کې ناست و، انتهایي خوشحاله، ډېر زیات خوشحاله. شیخ صاحب یې ځان ته راجوخ بولو، هغه الفاظ یې خو نه ویلې، خو دومره خوشحالۍ انتهایي دومره خوشحالي وه چې شیخ صاحب محترم چې کومه فیصله پرون کړې وه د انیس احمد مولي صاحب دي حوالې سره په هغې باندې د شیخ صاحب چې یو سړی کس ته وویل چې یاره دومره ښکلې خبره دی چې زه ستا خوله ښکل کړم. الله ګواه دی، زه او زما خدای، الله مې په وخت د زنکدن کلمه نصیب نه کړي که زه دې کې دروغ وایم. شیخ صاحب محترم د مفتي صاحب محترم شونډې مبارکې ښکل کړې، ځان ته یې راجوخ کړلو او شونډې د محترم صاحب ښکل کړلې او انتهایي خوشحاله چې شیخ صاحب ته مې فیصله وکړله. نو زه د خپلو ملګرو طالبالعلمانو ته هم دا وایم چې انشاءالله تاسو مطمئن اوسئ، مفتي صاحب چې کومه فیصله کړې ده د انیس احمد مولي صاحب د محترم حوالې سره د شیخ صاحب کوم کتابونه ورکړي دي، انشاءالله الله جل شانه به زموږ امداد کوي، زموږ مدد وکړي او زموږ دا یقین دی چې شیخ صاحب شهید هغه ژوندی دی، موږ سره دلته کښېني، راضي د هغې روح. الله پاک دې موږ او ستاسو ټول عمر شي. هذا واخر الدعوان.